ملک صاحب په خیر راغلی. علیکم سلام. په خیر راغلی. ملک صاحب تا ته هرکلی وایم. ولې نه ملک صاحب ښایي ټیک ټاک یې؟ ولې نه ښه یم. څه حالت دی ملک صاحب؟ والا ملک حالات ټیک نه دي یار. اعوذ بالله الرحمن الرحیم. زمونږ ملک کې پټرول ګرانېږي او زمونږ ملک کې وړه یو شیز ګرانېږي او زمونږ پنجاب حکومت ته دا وینا ده خو مونږ ته ګورې وړه ارزان نه شو. موټروي به ختموي، بجلي به در باندې ختموي، پوه شوې. بیا هم لاس خلاص تورم تیره، پوه شوې. او ور یو شیز هم نه منم، ستا سړو له قانون به نه منم. فوج زنده باد. ملکه خبره داسې ده که نه، ګوره لکه اوس پرون په خبرونو کې وویله چې یاره شیمپو به ګرانېږي، موبایلو باندې ټیکسونه به ګرانېږي، زیاتېږي به که نه. نو دا چې دا ټیکسونه هم زیات شي او ګراني هم شوله. بازار کې ټماټر چې دی په عموم چې دی اسمان سره خبرې کوي. پیاز چې دی په 300 روپۍ کې ولي، توروړه چې دی پوس کلی بیا دا دی وګوره تقریبا 300 روپۍ نور هم ګرانه شوله. دا به تر څو پورې دا کیسې ملک رواني یار؟ دا خو لا ډېره ګرانه ده. زه خو ډېر سخت خفه یم. مونږ ته دې صرف رزق ارزان چې ځمکې او موبایلونه دې ګران چې مونږ په ځمکو په موبایلونو څه کوو په کیمرو. مونږ ته دې صرف خپل رزق ارزان شي. نو موبایل چې دی پوه شوې ته وایې چې په موبایلو سره زموږ کار نشته. نو موبایل خو هم ډېر ضروري شیز دی. خامخا تا سره نشته دی، ته مالک یې، تا ته به یو سړی راځي پوه شولې هغه به تا سره څنګه رابطه کوي. نو دا خو په کار نه ده که نه. ساده موبایل زنده باد. نه ملکه هغه خبره خو دې صحیح ده. ته چې وایې چې را وړه دي مونږ ته ارزان شي او موټروی به بند وي او تس نس وي. دا خلک خو نه راوځي یار، یوازې تا باندې خو کار نه کي. یوازې ما باندې کار نه کي خو دا زمونږ پښتانه وه د څه نه وایي بس په وجه څه نه وایي. ګورې او پنجاب حکومت ته مونږ ډېره غټه سینه راښکلې ده او مونږ چې کم وخت کې بیا راووتو نو بیا به ګورې موټروی او ټوپلازي هر څه به نه وي. ګورې ښه لرئ پنجاب ټوپلازي ته خو د بیخي بندومه دې خوا به هم څوک نه راځي او نه به خوا مونږ ځو او موټروی هم ختموو، بجلي هم دی ختموو، یو شیز به هم رانه ویني د پېښور نه. دا یاد لرئ. نه ملکه لکه ته چې وایې چې را موټروی هم نه منم او یو شیز هم نه منم که نه. نو تا په یوازې باندې که نه تا سره نور خلک هم شته. ولې نه عوام زنده باد. عوام تا سره ولاړ دي. ولې به نه ودرېږي. نو ته اعلان وکړې چې بار راوځئ نو راوبځي. ولې به نه راوځي. نو ملکه یقین مې در باندې نشته. دا ته وایې زه اوس د په دې میډیا کې در یو اواز کوم او تاریخ ورکې ورکوم. په هغه تاریخ باندې به انشاءالله ټول راوځي. ماړه مشکله ده ملکه راوبه نه ځي یار. دا ډانګې او دا کوټکې او دا ټوپکې چې ورسره یي که نه ما نه به دا پنجاب حکومت هم بد نه شي. نه د ټوپکو او کوټکو سره به دا ګراني ارزانه شي. ولې نه ارزانېږي؟ یعنې کم کار پر ارزانه کي یا به په زور کوئ؟ په زور کوئ. نه ته د نیشنل پارټۍ والا خو نه یې؟ زه نه نیشنل پارټۍ والا یم، د یو پارټۍ نه یم ولاړ. زمونږ د فوجیانو پارټي د تحریک جوانان اینه زما پلار ولاړ و للټا پنشانو. ستا پلار امیدوار پاتې شوی دی؟ امیدوار دا راته پته نشته. امیدوار ستا پلار چې دی الیکشن ته ولاړو او چې ولاړو چې کوم سړی الیکشن ته ودرېږي هغه الیکشن پېني یا وګټي نو هغې ته امیدوار ویلی شي. بس زه خو دومره پې نه پوهېږم په الیکشنو. ملکه اوس دا راته ووایه بیلونه هم چې دي ګران دي او بجلي ویم نه، ګیس دا دې وګوره بیلونه راځي او ګیسونه شته نه. دا به څه کېږي یار؟ دا خو حالات ډېر ګډوډ دي. په ګیس په پیپونو کې مونږ ته تشې اوبه راخوشي کړي دي او بس ګیس نشته، بس ګیس ختم دی. ناړو اوبه دي او دی د ګیس پیپونو ته راخطا کړي دي. بس وایي دی په دې چې پخوئ او روټۍ په اوبو چې روټۍ پخېږي دا راته ووایئ. نه نو ګوره سړکونه مات، کوڅې ماتې او بیلونه راځي، ګیس نشته دی، ګیس بل راځي، بجلي نشته دی، بجلي بل راځي. دا به تر څو پورې مونږ دې کمې مزدوریانې مونږ ته وکړو پیسې چې مونږ ګټو هغه به صرف دې خلکو له ورکړو. دې باره کې څه وایې؟ زمونږ صرف شهباز شریف عمران خان صرف دوی غله نه دي، ورپسې د ښکته ایم پي ګان ناظمان دوی غله دي. دوی پونډونه والي پیشي په خېټې وخوري او په بچو او نوکرانو له عیش ماش پېټنځاله دا وایي پیدا کوي او بس مونږ ته سړکونه مرکونه به خپل کار کوي وایي. ولې نشته په پاکستان کې ته وګرځه په دې ټول کې پیکې کې په ټول پنجاب کې ولې نشته دا ناظمان ولې نه کوي دا هر څه چې دا پیسې ولا راشي نو خامخا هم په دې کوي. عمران خان خو ښه سړی دی یار، د عمران خان هم ته بد وي. بیا هم غل دی، ورپسې راشه ښکته ایم پي ګان ناظمان دا ټول غله دي. شهباز شریف ښه سړی دی. شهباز شریف یک نمبر غل دی. بیا پکې څوک سم دی؟ سم پکې څوک یو هم پکې سم نه دی، یو هم پکې سړي بچی نه دی. او تحریک جوانان دا د چا پارټي ده؟ دا د فوجیانو پارټي ده. او دا ښه خلک دي.
بالکل ښه عادت دی. دې نه مطمئن یې؟ ولې نه. عوامو ته څه میسج ورکړې؟ عوامو ته دا میسج ورکوم چې کله م پټرول یا څه ګران شي نو په کوتکونو په ډانګو ورڅه سره وروځئ او دا 11,000 لین تارونه به ورته جوړه کوي پنجاب ته په خپله ورڅه ارزان شي. مونږ ته دې ګاډي م ګران چې هر څه مونږ وخیلی وه پخوانۍ دغه به استعمالوو ټانګو کې به راځو. مونږ ته څه تکلیف نشته. مونږ ته دې صرف خپل رزق ارزان شي. او که ارزان نه شو نو بیا؟ ارزان نه شو زمونږ عوام څه لپاره دي؟ ولې به نه راوځي دې لارو ته؟ یقین دې شته چې ارزان به شي؟ ولې نه ارزان به شي؟ یاره یقین مې نشته ملکه. ولې نه شي؟ دا عوام دې روډونو ته راووتل که نه ته به بیا وګورې. نه نو په دې کې یو خبره بېګا بله کړې ده وایي په پټرول به 369 ټاړو لکه اوس 272 روپۍ لیټر ده. وجوړئ زمونږ پیسې نه دي پې شوې. مونږ به هغه ډانګې او هغه کوتکونه دغه حکومت هم زمونږ د شهباز شریف دې ملا سره خلاصي او د عمران خان دې ملا سره خلاصي د هرې پالټۍ والا یې لاس راخلاصي د پوځ نه علاوه. ملکه نو چې ته وایې چې لاسونه یې راخلاص او کوتکونه او ټوپکې او په موږ راوالو دا به وکړو. دا خو پوره د یو سړي کار نه دی. دا خو چې تا سره کم سے کم یو 15,000 کسان خو چې تا سره وي. پېښور کې څومره عوام دي که نه دومره به دا نوکران نه وي زمونږ پېښور کې. دا یاد لرئ په هر کور کې یو نوکري او 10 کې عوام وي. دا هغه خبره خو صحیح ده. نوکران هم پکې ډېر دي عوام هم پکې ډېر دي که نه. خو موږ دا خبره کوو چې یاره لکه داسې کسان میلو شي چې هغې د دې شي د روکتام وکړي. یعنې د دې ګراني چې دی اوس نور هم ګرانۍ راولي لګیا دي. ګوره اوړه به دې 3.5 زره نه ماکسایډ ته واوړي.